د کومو زخمونو نه چې وینه ونه وځي که نه هغه زخمونه بیا خپلو ویر کړي وي. د ما ګلابه وروره یوه سړي د قاضي په عدالت کې یوه مقدمه درج کړه چې د ما نه پلوني سړي دومره پیسې اخیستې دي. نو هغه سړی چې کله په عدالت کې حاضر کړو نو هغه سړي انکار وکړو چې ما د ده نه پیسې نه دي اخیستې. خیر هغه سړي خپل دلیل ورکولو چې په پلونې ونې لاندې په پلوني ځای کې ونه ده د هغې لاندې ناست و او ده له ما د هغې ونې لاندې پیسې ویره کړې. خو خیر دغه بل سړی نه اډاده کېده. نو قاضي هغه سړي له وویل چې تا چې کومې ونې لاندې پیسې ویره کړې دي منډه ته هغې ونې له لاړ شه او د هغې سره وګوره کیدای شي چې تا نه هغه ځای کې غورځېدلې وي. خیر دغه سړی لاړ و قاضي کرویم کوي عدالتي و د سړي لم ګوري چې چا له یې پیسې ویر کړې وې دعوا وه په ده. خو د ده په رنګ کې څه تبدیلي نه ورتله هماغسې حشاش پشاش و. کله چې کیسونه د خلکو ختم شو نو هغه قاضي د سړي له یایي چې دا سړی خو تر اوسه پورې واپس رانغلو هغې ونې له څومره مزل ده دا سړی به اوس هغې ونې له رسېدلی وي او که نه. نو هغه سړي ورته وویل چې نه اوس به نه وي رسېدلي هغه له غوندې لرې ده. خیر نو قاضي هغه سړی راټینګ کړه او بیا یې ورته وویلې چې داسې چل ده چې د خپلې جرم اعتراف وکړه. که اعتراف کوي و پیسې ورکوي نو سزا نه در کوم و که اعتراف نه کوي نو بیا زه ټوله 15 کاله سزا به در کوم. نو د سړي اعتراف وکړه. ګلالو بچو زموږ په ملک کې هم ملکان جرګې کوي خو فوراً هغه جرګې قسم له لوړې شي او په عدالتي نظام کې قسمونه نشته ګواهان شته دي. خو ګوره په دې مقدمې کې هم ګواه نه و خو کومې طریقې باندې قاضي هغه سړی ونیوه او مجرم ونیوه. نو که دغسې ملکان نیمو هم دغسې خلک په دو وړو وړو خبرو کې نسي نو انشاءالله قسم له به نوبت نو راځي د خپل ځان خپل ساتو. ډېره ډېره مهرباني خوشحال اوسو.